پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه له کم درجه ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقام باندې د خپل امت د جدای د خپل امت کې رډلې ډلې کېدو تذکرہ صحابه تو وکړه صحابه کرام تپوس کې یا رسول الله په دغه ډلو کې او پرې فرقو کې وکم یو فرقه صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عجیب خبره د خپل خله مبارک نه وستا کم چې هغه قرآن هغه خلکو ته تلاوت شو د قرآن په ذریعه سره د هغه خلکو اصلاح شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کېږي یا رسول الله په دغه ډلو کې چې پرې امت کې به پیدا کی کم یو به په صحیح باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما انا علیه و اصحابی په هغه سبانه چې زما او زما صحابری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل ایمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل عمل پاره کې رضان سره صحابه او شانتی کړل چې زاو زما صحابه چې په سبان دي پرې باندې کم یو انسان دا په صحیح باندې دا غو ناجی او نجات مندو علی دی الفاظ کډیر سي زور دی پرې کې صحابه ډېر اعلی درجه را کم چې قرآن په لوستو ذکر سره اعلی مقام ته ورسیدل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غنته مسلم استوي ما انا علیه و اصحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه صحابه په حق کې گویا نه کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زماره صحابه په شان د اسمان د ستورو دي د کم یو اقتدا تاسو وکړه په هدایت باندې بشي قرآن کې الله د هغه صحابه په صفای کې آیاتونه را نازل کړل الله یو سرټیفیکیټ هغه صحابه لورکو هغه دور کې چې چا په حکومت کول نه غوښتل خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غنته معلم او استاد راغې د قرآن غنته کې نصاب راغې دا نصاب چې کومه علاقې ته ورسي الله د هغه علاقې تقدیر بدلې نن د دې علاقې خلکو د خوش خبری را ساسره تقدیر بدلول الله اراده کړی را دا الله رحمت تاسو پرې طرف باندې دراورېدو اراده شوی را نن تاسو پرې علاقه کې کله مونږ ډېر غړ غړ زینو تور شو دومره تعداد د خلکو الته هم نه او دومره تعداد د ماشومان هم نه الحمدلله دا ډېر ډېر علاقو نه دی علاقې نمبر ویول هم دا کلام چې کله رب تور ورسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنته معلم وراغه د قرآن غنته کې نصاب وراغه صحابو ته درجات میلاو شل صحابه د مراتب اعلی پړو باندې په ور باندې ور وختل قرآن غنته مقدس کتاب کې الله د صحابو د پاره اعلانات وکړل صحابو له عجیب سرټیفیکیټ سرکل الله فرمای رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دیو ناراضي دیو د الله نه چې کوم دی ناراضي الله چې کوم دی قرآن کې آیاتونه را نازل کړل چې پیغمبر استاد هغه صحابه دي یوازې قرآن قائل نه لري بلکې د دې مخ کې تورات هم درې صحابه په فضایل باندې قائل لري صحابه برازي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پاره خپل صاحب پرې تل کې نسی صحابه برازي د قرآن طالبان او شاګردان وای الله چې کوم دی تورات کې هم د صحابه تعریف کوي الله انجیل کې هم د صحابه تعریف کوي شپږشتمه سپاره کې الله فرمایلی تصریح کړی را صحابه لا مقام ته ورسېدل او هغه خلک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې د قرآن د نزول نمخ کې چا پاغو باندې حکومت کول نه غوښتل هغه خلکو ایمان زموږ استاد سره پاره ماډل ور وګرځید الله فرمایل امنو کما امن الناس تاسو هم داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د قرآن د نزول په دور کې خلک څوک صحابه کرامو د هغه صحابه ایمان زموږ استاد سره پاره الله نمونه او ماډل ور وګرځاو چې د مسلمان هغه ایمان به معتبري کم چې صحابه والا ایمان دی که صحابه والا ایمان نو دا ایمان غیر معتبر دی دا ول دی اعلی کتاب نما خبره دی پوره کولا درې محفل او درې مجلس تعلق هم د الله دغه کلام سره دی او بیا رس سره هم درې تعلق راځي الله یو شپه کې نازل کړو هغه ليله القدر د زرو میاشتو نالو الله یو میاش کې نازل کړو هغه میاش په ټولو میاشتو کې الاله په کوم خارونو کې الله نازل کړي مکه او مدینه کې هغه په ټولو کې الاله
کمې فرشتې چې دا قرآن په ښکته باندې راوړی دی هغه جبرائیل علیه السلام د ټولو نه اعلی نن الحمدلله تاسو د دغه قرآن په نسبت باندې دلته راجمع شوي او الله د هغه قرآن په محفل کې تاسو کېنولی بیا وایي الحمدلله الله د داسې محفل د ناستې توفیق تاسو له در نصیب کړ او ستاسو پر علاقه کې تاسو باندې هغه ورځ په زندګۍ باندې راوسته چې ستاسو د علاقه کې الله تعالی داسې محفلونه چې کوم دی نو ستاسو د سترګو د وړاندې هغه تاسو ته کېنول علما چې دی نو دلته راوستل او دا محفل که په یو بل اعتبار سره وګورې دا الله په کور کې لګېدلی دی بیا خو د ټولو نه اعلی محفل او مجلس دی په دې باندې بیا وایي چې الحمدلله الله په خپل کور کې د ناستې توفیق تاسو ته در نصیب کړی دی او بیا د خون او د مزې خبره ده بیا زبردست سره مزې خبره ده چې داسې محفل دی په دې محفل کې درې قسمه کسان ناست دي ګورې داسې محفلونه لټوئ ذکر آسمان فرشتې هم داسې محفلونه لټوي کم ځای چې قرآن بیانېږي کم ځای د قرآن مجلسي هلته آسمان فرشتې هم ځان وررسوي نبی علیه السلام صحابي دی سحر راغی پیغمبر علیه السلام خواله یا رسول الله بیګا زما په کور کې عجیبه خبره مخې لراله نبی علیه السلام وایي څه خبره مخکې راله ما چې دی منځ کو په منځ کې مې د الله کلام وی زما سورلی زما خوا کې تړلی ده زما وړوکی ماشوم بچی په کټ کې ودو زما سورلی مستی شروع کړه او ټوپونه شروع کړل ما وی دا ولې ماشوم ته نقصان ورونه رسوي ما بر وکتل لپاسه نه داسې د ستورو په شان رڼاګانې زما په سر باندې اویزان دي ما زر زر سلام وګرځو ما خپل منځ ختم کو ما تلاوت پرېښودو ما وکتل هغه ستوري او هغه شغلې په بر اسمان طرف ته روانې وي یا رسول الله دا بسو نبی علیه السلام عجیبه جواب ورکړ مسلمان داسې مجلسونه ګوره کله کله زمونږ د علماء کرام زمونږ د مدرسین او د قرا دا کله کله داسې پوسټرې ورکړي ځای په ځای باندې چې پلاني ځای کې مدرسه کې دستار بندي را ختم بخاري دی د قرآن محفل د علما برازي زمونږ عام د عوامو خبره صحیح داسې وګورو څه پکې لیکلي دي پلانې مدرسې طرف پلاني ځای نه علما کرام راځي وایي پرېږده دا مولان خدای وزګار کړي علما نه دا مولان خدای وزګار کړي دي اکثر داسې وایي که نه یاره زه چې دا خبره واورم خوشحالۍ نه پرې جامو کې نه ځایږم زم الحمدلله خدای چې د دې فتنې په دور کې هر یو انسان چې کم دی هغه د دنیا په لالچ کې په منډو باندې دی خدای ستا رحم دی چې د دې فتنې په دور کې د خپل دین دپاره وزګار کړي وو الله شکر دی د خپل کلام د خدمت دپاره دی په دې فتنې په دور کې چې کم دی نو موږ فارغ کړي وزګار کړي دی داسې محفلونه لټوئ نبی علیه السلام صحابي له جواب ورکوي اے زما صحابي تا د بدشتې د رڼاګانې رسوي دا تا د قرآن تلاوت کو دا د اسمان د طرفه ملائک راغلي استاد تلاوت اورېدو دپاره او که تا د خپل تلاوت بس کړی نه وې تر سحره پورې به د الله د رحمت دا فرشتې پرې ځمکه وې نن به د مدینې خلکو د مدینې پرې کوڅو کې هم سهار دا ملائک لیدلي وو خو که تا تلاوت بس کړی نه وې داسې زبردست محفلونه غورې الله پرې محفل کې تاسو له د ناستې توفیق درکړی دی او بیا د خوند د مزې خبره ده دې محفل کې یو څو کسان ناست دي نمبر 1 دې محفل کې چې کم خلک ناست دي علماء کرام دي نمبر 2 پرې کې هغه خلک ته چې هغه طلباء دي د قرآن نمبر 3 پرې کې هغه خلک ته چې هغه د قرآن عشاق دي عاشقان دي نن دلته بعض علما ناست دي د دې مدرسې او د دې ځای مدرسین دي قاریان دي دویم د دې ځای طلباء دي چې کم دلته سبق حاصلوي دریم دا تاسو خلک چې د قرآن عاشقان یې که تاسو د قرآن عاشقان نه وئ دا اوږدې اوږدې ورځې د په دې ټیم باندې په خلکو سترګې پټي اکثر خلک خوب کوي چا به خوب قربان کړی چا به گاډی ودرولی څوک به خپل پټي نه راغلی چا به خپل دکان بند کړی دلته کې ناست دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې تاسو یې د قرآن عاشقان الحمدلله د داسې 3 قسمه بهترین خلکو مجلس کې الله موږ له د ناستې توفیق راکړه بیا وایي الحمدلله نمبر 1 دلته علماء کرام دي د علماء کرامو محفل کم چې د دې مدرسې معلمین او استادان دي داغو اعلی درجه ده داغو درجه ته ګوره عام انسان چرته نشي ورسېدی معلم درجه د قرآن د استاد درجه
د درجه ما او تا تصور هم نشو کولای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دنیا ته مبعوث کو په یو ټیم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو بهترین مجاهد هم دی، په یو ټیم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین مبلغ هم دی، په یو وخت باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین مرشد هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو وخت باندې هر سری، خو په یو ټیم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین معلم او استاد هم دی. وګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ځان لپاره کومه پیشه غوره کوي. د مدرسه کې یو طبقه د مدرسې د استادانو را د یو د درجه تصور هم څوک نشي کولای. نن د هغه مدرسینو د هغه اعلی اشخاص په خوا کې الله د یو غنټه دو د پاره د ناس ته توفیق درک مسلمانا دا قسم ټولګي چې نو لټاو ځان ور رسوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو ټیم کې هر سره، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان د پاره د پیشه انتخاب کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ انما بعثت معلما، ز دنیا ته معلم را لګل شم، ز دنیا ته استاد را لګل شم. د دین مونږ ته استاد او د معلم د یو مدرس د درجه پته ولګیرا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو ټیم هر څه، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انتخاب کړي دا د استادې کړي. انما بعثت معلما، ز الله معلم دنیا ته را لګلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله دنیا ته معلم او استاد را ولېګا. تاسو ګورئ د استادې پیښه تا نن چې پدریو طبقو کې یو طبقه د مدرسینو ناس سره. آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله د خپل قدرت په لاسونو باندې جنت کې تیار کړ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام با الله دنیا ته را لګي، فرشتو سره یو شکل د مشورې اختیار کړو. الله فرشتو ته فرمایلو انی جعل فی الارض خلیفہ، زبر ازمک یو خلیفہ او نائب پیدا کوم. فرشتو اعتراض کړو. الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتي په یو مجلس کې کېنولې. الله د زمکه علم ورکا، علم الاسماء، چې زمکه باندې به حکمرانی هغه سره کوي چې د زمکه د هر یو څه ورته پته دی، ګټه پیژني، د خټه پیژني، د لوټه پیژني، د ونه پیژني، او د خواص چې ردینه په دنیا کې مونږ کم کار اخلو. دا الله تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته مخول فرشتي ور سره هم ناشته وي. درې تعلیم نورستا الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د فرشتو نه امتحان علی چې دا علم چا استکړه چې هغه دنیا ته ولېګم. الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام د التګي د استادې درجه ورکړي. الله فرشتو له شاګردې درجه ورکړي. الله فرشتو ته څه فرمایي؟ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتو مال خبر را کوي د دې سيزونو په نومونو باندې. کله چې فرشتي اتیار ورسې ربا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته مخاطب کیږي. الله فرمایي آدم علیہ الصلوۃ والسلام د استادې درجه ورکړي. الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام د سفر میں انبئهم باسمائهم. اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دې فرشتو ته دې سيزونو دا نمونه وایا وخی ورتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام که یو طرف ته مسجود الملائک ته فرشتو الله تعالی فرشتي د پسیته باندې ګرځولې، بل طرف ته آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله معلم او د استادې درجه ورکړه. نن پنګ ته پته ولګیرا چې زمونږ د بچو سره دا اوړه جمع ځان کړهولو علی مدرسین دا الله پنځ درې ډېر اعلی مقام دی، دا الله پنځ درې ډېر لو شان دی. یو قسم خلق پرې محفل کې داناسته، دویم چې چا سره تاسو واسطه راغلی را کم خلق پرې محفل کې دل تناسته هغه متعلمین او طلباری د دې مدرسې شاګردان دي. تاسو راغو درجه ته وګورئ، دا هو درجه کې چې کوم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثو ذخیره پورته کوي چې یو طالب علم څومره درجه را. نن موږ ته پته نشته، موږ طالب دی پلار باندې سو مصاف پورې کو. نن موږ طالب دی دنیا کې غرزیدل سړی ری، معاشره کې غرزیدل سړی ری. دا الله رسول درجه ور کوي. څنګه چې معلم مدرس ته درجه ور کړی دا، څنګه چې کوم دی او هغه شان دي طالب علم له درجه ور کوي. دا الله رسول څه فرمایي؟ تاسو ګورئ که تاسو نن د محفل ته راغلی، تاسو نه څوک تاسو کې د محفل ته ولې راغلی؟ ته چې رب رضا شي جنت ته مې بوزي. که یو انسان روزنه سره پاره
دی وای جنت ته تلل غواړم که یو انسان مزد راځي د څه دپاره دی وای جنت ته تلل غواړم هر یو انسان په دې تمه باندې عبادت کوي چې زه د رب نه جنت وګټم او دا طالب علم چې کله قاعده او سپاره او قرآن او د حدیثو کتاب د فقه کتاب په ترخ کې ونسي دی د خپل کور را بهر شو دی د علم په طلب کې دی د الله رسول عجبه اعلان فرمایو غور سره واورئ د الله رسول فرمایل من خرج فی طلب العلم كانت الجنة فی طلبه کم یو انسان چې د علم په طلب کې د خپل کور ووته جنت د هغه انسان په طلب کې دی تر هغه جنت په طلب کې درې طالب علم په طلب کې په خپل جنت لګېدلی دی که دې طالب علم له طالبۍ کې مرګ راغی د جنت چې کوم دی نو په خپله غیږه کې رانغاړي درې طالب علم چې دلته کې دویم قسم خلک دا طلبا ناستي هغه طلبو د شان مطابق پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایي منګه دې معلم ته معاشره کې غورځېدلی کس وایو منګه دې امام ته معاشره کې غورځېدلی کس وایو منګه طالب د هغې بچي نه جوړو چې کم زمونږ په بچو کې غورځېدلی طالب علمي زمونږ خو د دې سره واسطه ده یاره چا چرته یو داسې کس را نه وسته چې یاره دا تکړه او ذهین او خوښه مې دا چې علم پې وکم او چې کم یو راولي او خدای او د عوام خو ساده ټول راشي یاره سکول یې نه کوو غلاګانې کولې زرې زرې کړو بل ځای راته نه معلوم سوا د مدرسې نه را مې وسته پرون یو کس راغی وی بچی داخلوم ما سکول وای د سکول امتحان نه بیا به راولم ما سکول سیم کې وای وی وم کې وای ما زه بیا خو به وچلیږي وی نه دلته یې ځکه خو راولم که نه چې بیخي خپل نوم ولا نه ورځي ځکه خو یې مدرسې ته راولم که نه نو مونږ چې بچو کې هم کم غورځېدلی که نه بلکل کوشا غونته کې بار ګاونډي تپوس وکړي هلکه کوشا دې پکې څه که ورته مې مدرسې ته بوللی چېرته سم سړی راولی مړه پرې علاقه کې یو سم بچی بر ثابت شاړ لګیا پرې علاقه کې وباسئ علاقې دپاره یو هم کافي دی یو کافي دی او ټول هغه کوشاګان په موږ پسې راوسغلوئ یقین وکړئ استادان هم تې تنګي خو بیا هم موږ وایو خدای که تا قبول کړی نو موږ یې څنګه لرې کړو کله کله الله تعالی یو داسې کس هم چې کوم دی نو قبول کړي نو زموږ ذهن کې راري چې غورځېدلی کس دی مدرسې والا زموږ ذهن کې راري چې دا معلم دا استاد چې کوم دی دا غورځېدلی کس دی خو د الله رسول څه وفرمیل د شان ته لږ وګوره د الله رسول وفرمیل ای انسان ته په دې لاره باندې ځې ستا قدم په دې ګټو باندې لګي ته په لاره باندې ځې ستا قدم په شګه او خاوره باندې لګي دا د الله دومره نازولی دی دی په الله باندې دومره ګران دی د ده قدم الله په کاڼو باندې نه لګوي د ده قدم الله په شګه باندې نه لګوي د ده قدم الله په خاورو باندې نه لګوي الله د رحمت فرشتو ته وایي ای فرشتو لاړ شئ زما د دین طالب علم د خپل کور نه بهر شو زما د دین د بقا دپاره بهر شو زما دین ته یې سینه تام کرنے والے دا فرشتو ستاسو سره وزرو نه ماته بل قیمتي هغه فرش په نظر باندې نه راځي بهترین قالین بل په نظر باندې نه راځي لاړ شئ د دې طالب علم د خپو د لاندې نه خپلې وزرې وغوړوئ ټولو الحمدلله دې محفل کې دویم هغه طلبا ناستي په خدای قسم په الله نازولی مخلوق دی په الله نازولی مخلوق دی یا ساتئ مسلمانا درې مدرسو په خلاف نظر مچوتوه درې طلبو چې د فتنې په دور کې الله راوستې خپل کلام ته یې کېنولي دي دا قرا ځوانان دي دا سعودي ته هم تللی شي دا بل ملک ته هم تللی شي یقین وکړئ که زمونږ د طالبانو سره تاسو پی ټي وی صحیح کله چې مدرسه کې د کار نمبر یې خلک وایي دا څه بلاګانې دي دا وایي دیوال دي زموږ مدرسه کې به کار وکړو زموږ مالک یو څو کسانو وی نازکۍ بابا پیریان بیا لګیا دي دا هر سره 15 منټه کې واړول په بله باندې دا مزدوري کولی شي خو الله د خپل دین دپاره د دوی انتخاب کړی دی دا معاشره کې تاسو غورځېدلي خلک راوستل د الله په نس باندې را ټولو نه اعلی خلک دی ګورئ او د دیو په خلاف چېرته خوله هم ونه خوځوئ نن چې خلک په ضلالت کې راولئ دا ځکه د دې طلباو په غیبت باندې موږ او تاسو نه مړېږو د دې علماو په غیبت باندې موږ او تاسو چرته هم ماړه نه شو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ زموږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقدو الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راوړئ یو پیره د طالب علم په شان کې خبرې کوي چې معاشره کې په الله باندې نازولی دا طالب علم دی او دا دومره نازولی دی خپله خبرې کوله وی روژه کې موږ دورې تفسیر له تلي او بیا
وړو کې اختر ته او 3 ورځې پاتې رمضان مبارک 28 ورځ ده زمونږ دورې تفسیر ختم شو مونږ ځان ریل ګاډي کې ټیکټونه واغسته او بیا را پښتون بنو چې ټی روډ باندې خلک پر ریل ګاډي کې په خبر تراله بیا رسواد باجوړ او د دیر خلک پر اغه نه خوریدل مونږ را روان یو ریل ګاډي بالکل پول شوی ټیکټونه مونږ واغسته ډبو کې زین نشته چې کم څه کینو د ریل ګاډي کې بتا سفر کړی دی کې دنه بیت الخلا لیټرینی نمنګا دروازه کولا او لیټین هغه کې دنه ودریدو برا پرې کې راو د کېدو د پاره او بیډ همي یو کټي هغه کې یو پنجابی ره ودره راسي او چې کله را پاسې منګې د لیټرین کې دنه ولید نو زوم په سرونو باندې پټتیو نه خې وخندل د خندان شین شنه مونږ ورته ولې ویره د مولا تعالی چې په خزه کې نه مکنه بلډ پریشر می خای کیږي خيږي خدای می پتی سي ځکه فخته چې د پدی ځکه نم ډیر خوان کوي زما مرګرو شیخ صاحب ما چې جواب ورلو نه کوم ایسه جواب ورکوي دې بیډ نه خطر راچوم کنه پنجابي ته ګره مون خبرو ته ګره ما ورته چې ته چرته تلوي وې زه دورې تفسیر لمای طالب کنه وي او ما طالب دفاع الله په خپل باندې کې خاموش کړه الله به په خپل تور باندې وای 10 منټه تیر نو 10 منټه سټیشن راغې ریل ګاډي आवाज وکړ د کوس شوکتا او د ډبای دا ګیټ راسه کولاو کو بهر را سر داسه ور وغزو چې زو ګرم د کمزې سټیشن دی ریل ګاډي بریک واغسته دروازه پر دې طرف رااله او دا غوګ ورل پر یخ کې ډایرک وال وزو او د اینو دار شي شیخ صاحب زما مرګره جواب ورلور نکم چې ستا علما په لیټرین کې خوختي ستا طلبا په لیټرین کې خوختي زمام د علماء او د طلبا او د دشمن د پاروم داسې مونډه وخت ماته چې الله بدل واغستا کار دې نور سره غلې شپي دا د الله نازول خلق دی دا خپل سر تاجونه وګړي نن د علاقې د خلکو عزت تاسو کوما دا طلبا وراسي را شاړې رینا یو سی بل سي نه ولا طالبان را غونډي منګ او تاسو زما خپل عقیده دارا چې زپر خپل سترګو باندې او شی وینم زدا ول شم زما سترګو دوکه خړلې دا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړه دروغ کې رشي اچرته درو نشي کېره دا الله رسول فرمایلی د دیو د خپل د لاندې د رحمت پرشتي وزر غړی زمونږ یقین داره د رحمت پرشتي لري طالب علم سره دی د خپل د لاندې خپل وزر غړی زره دې بسیر خلکو ته ویما چې دا طالبان روان استاسو پرې لار او کوسو کې او پرې پټو کې او باغونو کې را رواني د رحمت پرشتي ور سره دی ور سره رواني د رحمت پرشتي سارا پوره قیمتي کړهو کنه کړه سارا باغ منور شو کنه شو زکه د رحمت پرشتي پرې طرف دې طالب بوتله او کبونتلې سارا کور دا در دیوار قیمتي شو کنه شو سارا بستی علاقه قیمتي شو کنه شو دا هغه علاقه خلک خوش قسمت لري چې چاله الله په خپل علاقه کې مدرسه ورکړي او دینی درسګاه ورکړي او هغه ټول نه بدبخت انسان دی چې هغه طلبا په باندې بد لګي دا الله بندست علاقه منور کړه علاقه ته د رحمت پرشتي راتن نکړي درې طالب علم سره تروانه ددنه تیخ تمکوا دا غیارو پچال کې مرزلا طالب علم ستا دشمن دی دا طالب علم ستا خیر خواله د رحمت پرشتي راوستي دا طالب علم د ځان سره بیا د پسره د شفقت لاس راکاګه ذکر د سره لوی سرمایه د رحمت پرشتي خپل بدن منور کا د خپل جسم د بیماریان لرکا خپل علاقه منور کا د طالب علم ترامو نن زما په پټي باندې رااله په پولا دا سلار خو نه لار خال تکرا زبستا پنده ماتي کم طالب کا پرې طرف رااله ورته زما غنم پاخه شوری زما غنم باندې مرز دی طالب علم ته خو دوايي ستاره خپل دلاندې د رحمت پرشتو وزر غړولې نن پرې فصل کې راسي منډي وا چې الله برکت کی مونږ ته حقیقت نه معلوم چې را طالب علم دې سوک مونږ ته پته نه را چې دا استاد او مدرس دې سو الحمدلله دې محفل کې نن داسې استي ناصري الله دې راشي خلکو سره مونږ تاسو له ناس توفیق راکړه او زه اخیره خبر وکم اے عوام تاسو چې راغلي دی او زبل زنا تاسو خپل گاډي ودرولي تاسو خپل دکانونه هغه چې کم دی بند کړي تاسو با درې محفل دراتلو د پاره خپل ځمېداري او خپل باغونه پرې خوري تاسو خپل خوب کم اس کم تر کړي د غرمې ټیم دی او دل تر غلي دریمه طبقه چې دل تناس سره هغه عاشقان د قران دي
تاسو الحمدلله عاشقان د قران یې ګوره څوک محفلونه ګوري د ډمانو هغې پسې ورځي څوک محفلونه ګوري د نشو تماشو هلته کې ځان وررسوي څوک پالتونه غیبتونه محفلونه ګوري هلته ځان وررسوي الله دلته تاسو له ناسې توفیق درکړی پرې د الله شکر وباسئ تاسو د قرآن عاشقان یې ځکه الله دلته کې را رسولي پرې وجه باندې د قرآن عاشق وایسته د قرآن عاشق ویم دیته چې هر سره قربان کې ځان د قرآن محفل ته ور ورسوي د قرآن عاشق ویم دیته چې نن دا ستاسو بچو دلته د قرآن ختمونه وکړل د خپل بچي تاسو د قرآن ته چې کوم دی هغه وقف کړی دی او بیا د خونه او د مزې خبره ده د درې ماشومان چې په غونډ کال کې یو چوټي هم نه کړي د یو د والدین او د یو د رونه د یو د مور پلار دا کلی علاقې والا د قرآن عاشقان نه دي نو د قرآن عاشق بل وایسته د قرآن عاشق ویم دیتا تاسو ګورئ الله هر دور کې درجه ورکړې ده د قرآن په عاشقۍ باندې ورکړې ده قرآن عجیبه کتاب دی د قرآن د راتلو نه مخکې مختلف محفلونه به عربو کې د شاعرۍ جدا محفلونه بل خوا به خلکو محفل لګولی او د شرابو دا به جدا محفلو چا به محفل لګولی په لار باندې به خلک تلل هغه به یې تنګول قرآن په شان مقدس کتاب راغی خلک مصروف کړل څوک د قرآن عالم وګرځو زه دنیا باندې ګرځه د دې احکامات خلکو ته ورسوه څوک د قرآن مبلغ وګرځو څوک د قرآن حافظ وګرځو څوک د قرآن مدرس وګرځو څوک د قرآن طالب علم وګرځو څوک د قرآن مفسر وګرځو څوک د قرآن نه په مسایلو راویستلو باندې یو فقیه مقرر کو څوک د قرآن عاشق وګرځو دنیا کې د قرآن عشاق هم ګره کمالات کړي دي او الله د قرآن په عشق باندې الله درجې ته ورسولي دې پورې خبره کوم تاسو ټول ګره علما بنئ تاسو ټول طلبا نه خو بیا هم د قرآن سره خپل عشق ساتئ ان شاء الله مقام به ډیر زیات اعلی ګره ښه مقام به تاسو ډیر زیات اعلی الله د قرآن عشاق له درجې ورکړي دي الله دې په کروڑو رحمتونه راوړي زموږ د اکابر علماء دیوبند په قبرونو باندې د هر دور کې د قرآن د عشق ثبوتونه پیش کړي مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه د په جیل کې دی جیل کې دی جیل په تنبو باندې دنه بندیوان رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه سره یو کس په جیل کې په یو کمره کې بند دی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه داغه نه تپوس کوي ورته وایي د جیل مرګریا د حضرت یوسف علیه السلام سنت التبجیل کې دنه ژوند کول ورته وایي د جیل مرګریا زه د قرآن عاشق یم زما د جیل نه بهر کار هم د قرآن خدمتو زه په جیل او په غیر جیل باندې څه کوم زما خو قرآن خدمت ماله پکار دی تا قرآن ویلی هغه نه دی ویلی وایي زه بیا خو صحیح ده قرآن به دوه راوغواړو یو کې به زه تلاوت کوم یو تواله قرآن به زده کې ما د جیل نه بهر هم د قرآن خدمت کو طلباو ته به سبق په جیل بدن نه کوم زه په جیل او بار سکو مال او خدمت د قرآن پکار دی ما خو زندگی قرآن پسې وقف کړی دا د قرآن عشق ته وګوره رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه معلم او استاد دی ورسره د جیل هغه شاګرد قرآن زده کوي کله چې قرآن 15 سپاره د هغه جیل هغه بندي د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه زده کړي د جیل د طرفه جیلر د طرفه یو پرزر الا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه توي استاد رهای اډر وخته دا استاد رهای هغه اډر او پرزر د جیل نه نور ته بهر وته شي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وای دا خو د قرآن عشق نه لري دا خو د عشق ثبوت نه لري ما یو کس ته قرآن په جیل کې دنه شروع کړی دی او زه 15 سپارې هغه ته ویم او 15 کې داسې را شاګرد بېنوا پرېږدم قرآن داسې پرېږدم دا خو د قرآن د عشق ثبوت نه لري زه به تاسو نه جیل کولم کله چې یو جیل ته راوستی یم اوس به زما د جیل اخراجات برداشت کوئ زما طالب چې د قرآن ختم په جیل کې وکړه زه به هله بهر ته وځم په کومه ورځ باندې هغه د جیل بندیوان طالب علم من الجنة والناس ته قرآن وای په هغه ورځ باندې رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خپل کپڑے د جیل نه واغستې بهر ته راغی دیتا د قرآن عاشق وای ځکه الله درجې ورکړي د قرآن سره شک شروع کړي که خپل نشي زده کولی ته زما زندگی تللی دا خاصی بهانه ده د قرآن سره شک شروع کړه د طلباو سره محبت شروع کا
د قرآن دا محفلونه ګوره د قرآن معلم او استاد دا خپل سر تاج وګڼه ان شاء الله عشق د قرآن الله تعالی مرتبه درکړي زمونږ د اکابرو بس څه خبره کوي ته تاریخ ډک دی د تاریخ اوراق ګواري د قرآن د عشق په بنیاد الله کم ځای ته ورسولیو یو عالم اکابرو کې تیر شوی دی شاه عبدالعظیم محدث دهلوی رحمت الله علیه الله د قرآن عجیبه شق هم ګرځولی او الله زیر جواب هم ګرځولی کم چې به د قرآن دشمنو هغه به جواب داسې ورکو داسې جواب چې د خښتې جواب به یې په کاڼي سره ورکو یو بیره یو کس راغی پادری راغی هغه پادری د انګریز په دور کې ګورې وایي مسلمانانو کې غټ عالم کم یو دی چا ورته شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه دی وای سراهین ته وای زه سره باس کول غواړم هغه پادری وای ورته وای صحیح ده شاه صاحب ته چا وای یو پادری راغلی دی هغه ستا سره مناظره کول غواړي وی شوق دې پوره کې را دي شي داسې ډېرو شوق پوره کړی دی بیا بېنوا تللی دي شوق دې پوره کې را دي شي یو کس راغی شاه صاحب ته یې داسې تصویر وکړو الله عجیبه خبرې ورکړې وې الله عجیبه چې کوم دی حجت او دلایل ورکړو یو خبره کې به انسان داسې راګیر کړ او د علماو زمونږ د اکابر ټولو نه لوی بصیرت دار چې عامي دا د عوامو په ژبه باندې پوهي عالم دا د علماو په اصطلاح په دلایلو باندې پوهي عامي ته دلایل نه وایي مثالونو سره پوهي راغی یو کس تصویر داسې ایستلی و کچا رنګ باندې تصویر ایستلی و شاه صاحب ته وایي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه تاک ورته وایي دا تصویر پیژنې وی نه وی دا ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګستاخی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله شاه صاحب ته دا نه پیژند ته څنګه هغه پیغمبر امتی ځانته خپل پیغمبر پیژنې نه هغه د دې خبرې بس ثبوت چې دا زما پیغمبر دی او کنه دی خو اوس پر دې پته ولګي خلق چاپیره دی چې شاه صاحب بدل څه جواب ورکړي الله دې زموږ اکابر او قبرونه منور کړي راسه جواب به ورکړي چې سړي به دوه خپلې کړي او دوه پر دې کړي او بیا بس غاښته شاه صاحب ورته وایي د دې اندازه ماته څه لګي دا زما پیغمبر دی او کنه دی بل چا تصویر دی زما پیغمبر سنت دو هغه به غسل کوو دې تصویر له غسل ورکا کده ورک شو د غسل سره زما پیغمبر بیا نه دی او کده روح پاتې ځکه کچا رنګو اچ او بو کې نن استبیخي وران شو خلکو وخندل شاه صاحب عجیبه جواب دی ورنکه ویرا زما د مناظره او د پاس نه ری دا ز مثال په ذریعه سره د خلکو په مخ کې شرمنده کوم نو پادری راغی ویدل تغټ عالم راته خو چا شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه دی زده پورې خبره کوم اخرنه خبر لرازم چې د پادری مناظره کوله شاه صاحب څومره د قرآن عاشق د قرآن عشق ستوي راغه ورتوي ساسره باس کولو ته تیار یم شاه صاحب زوم تیار یم شوق دې پوره کا پادری وای عزت درې تپوسونه کوم دا غي جوابونه مال راکې بیا تخبل تپوسونه کو شاه صاحب وایا ورته یو راته دا وایا چې تاسو وای زمون پیغمبر د الله محبوب دی دا خبره صحیح ده شاه عبدالعزیز صاحب وای بالکل د الله محبوب دی ورته چې د الله محبوب دی او نو سه امام حسین ورله خلق راکېست او کله ورله شهید کو نو دا نکشر الله محبوب دی د دوه کار کړی دي یا خو رب ته چې کوم نه فریاد نه کړي او یا رب ته فریاد کړي خو الله د خبر اوریدلی نه نو بیا محبوب د کم طرف وګرځي دا یو اعتراض یو بین دی الله محبوب نه کړي الله محبوب او د نو سه کله شهید کېده نه د خدای ته ول چې خدای بچی کا امام حسین بیا نو شهید شوی فادری اعتراض پورته کا شاه صاحب د خفتي جواب په کاڼي سره ور کوي ځکه عامي یو جټ جاهل ته دلایل مویا د چې کوم دی هم په هغه جبه کې دی پویا وا هم په هغه جبه کې پویا ورته وی زمون پیغمبر د الله محبوب دی خو تا چې کوم اعتراض پیش کو ته عیسی وی او عیسی علی السلام تر خدای زوی وی او وی زمونږ پیغمبر چې کله خدای د فریاد وکړ چې رب زمان وسه خلق شهید کړي الله ورته چې دا غستان وسره زما خپل بچي او یو بچي عیسی علی السلام هغه چې کله پانسی کو ما خو ته هغه بچ نه کو دې ته ولې چې د خخت جواب په ګټه سره و د شاسه عقیده دانو چې عیسی علی السلام د خدای بچو خدای عیسایانو عقیده دار چې د خدای بچی ری او بیا عقیده دار چې دا پانسی شوی ری زموږ عقیده دار الله بیان کړی دا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم
فاسق کړي نه لري قتل کړي نه لري ساس راقره مطابق عیسی علیہ السلام د الله زیک او بیا پانسی شعر کم اعتراض چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بیا خو دغه اعتراض پر رب باندې هم کیږي دریم خبره چې اصل خبر او زاغیل راځم دیم د قران سره عشق جوړوي نن پرې محفل کې را درې طبقه ناصری یو طبقه سلورمه د فرشتو را مدرس د قران استاد د قران متعلم شاګرد د قران بل تاسو دریمه طبقه عشاق د قران سلورمه د فرشتو را شاسیتا بل خبره کوي وي خن بیا اخرنه خبره دالا چې تاسو وايي زمونږ کلام حق دی زمون کتاب صحیح دی قرآن او مونږ تراو چې تاسو انجیل دا علماء بدل کړي لري شاسه به بالکل مسلوم داسره وینن ما د نسخه راوړي یو ما د قرآن نسخه راوړي یو مې د انجیل نسخه راوړي زبرېزه کې مې لرګي را جمع کړي زبرې له اور ورکوم او زبرې اور ته قرآن مرچوم زب انجیل مرچوم ګورو بچ قرآن بچ پاتې کی او کې انجیل بچ پاتې کی کم یو چې بچ پاتې شنو دا په حق کم یو وسوځي دا په باطلی عاشق د قرآن ولاړ دی شاه عبدالعظیم محدث دهلوی رحمت الله علیه عاشق د قرآن دی د قرآن سره عشق دی ورته وایي تر انجیل پیروکاره ستا په انجیل باندې ایمان تعالی دا اجازه درکړي چې ستا انجیل دی په اور کې سوځي او ترې د اور په کناره ولاړې زه خو مسلمان یم زما په قرآن باندې ایمان خو ماله دا اجازت نه راکوي ته انجیل او قرآن اور ته مه راچوه زما قرآن راځي په سینه پورې نسم ته خپل انجیل په سینه پورې ونساک اور به بل کو په شریکه باندې د اور ته ته عمر ودانګه زه به عمر ودانګم که ته روغ پاتې شوې د انجیل سره ته به په حق یې که زه روغ د قرآن سره پاتې شوم زه به په حق باندې ما هغه پادری خپې شاته کړې وای شاه صاحب زه خدا سینه کومه وای نن به کې هغه پادری وی شاه صاحب الله دې پتا رحم وکي راګیر دې کړم ما د قرآن د ځان سره راوړو ما انجیل هم د ځان سره راوړو ما د انجیل هغه مسالت تاو کړي هغه کپړه می تاو کړي وا چې هغه ور نسیږي ما د قرآن نن تاو کړي ما زبر دجل کار واخلم زبر هغه مسالې سره انجیل ورولما زبر چې کوم دې قرآن عمر ولم قرآن پاڼې دی دا وسوځي انجیل باندې مساله د وبنه سوځي زبر خلق دوکه کم او شاه صاحب الله دې پتا رحم وکي زری دا سره غیر کړم نن ما خپې زکه شاته کړې کته د قرآن سره ورته دنګلې وې ما د انجیل سره ورته دنګلې وې کم ذات چې ابراهيم عليه السلام سلوې خرزي په اور کې دنه بش ساتلو تر دې حق کلام سره الله پر اور کې بش ساتلې او زې رکولم تمام دنیا کې سایت ختمې دو ما زه او فرد يم زبر شاسه مخ کې شکست کومنم ما خپل شکست تسلیم کو دیتا عاشق د قرآن وای عاشق د قرآن دی ته ولې شي چې هر دور کې قرآن تخپل سینه تام کړی را نو ان شاء الله دا الله دا کلام الله زموږ په ژوندۍ موږ لرا کړی دی کې راشي مستقبل کې راشي دور راشي چې خلک پرې قرآن پسې ګرځي او قرآن نه ګوري ښا قرآن ته الله اوچت کی نن هغه علاقې موجود دي کومه علاقې چې زموږ استاد علوم مرکزونه سمرقند بخارا او هغه تاشقند چې فیروز البقار سے خپل خطبات کې عجیب خبرې لیکلې ده لاړم تاشقند کې روان یم بیک را سره دی روان یم یو زنانه را زمانه مخکې شو تپوس کې ته مسلمان زکه پټکې ګیرا جامع کرته ولیدل ما او بیک کې سری ما مختلف جامع دی قرآن خو نشته ما شته قرآن زمانه واغستا خولې او سر پوری او تندی پوری نسی ما ورته ولې را قرآن مال را کېنا وې زما یو کم سلويخ کال عمر دی او پاول زل د قرآن ملاقات کوم اسینه چې هغه دور الله راولي چې زمونږ د لاس قرآن الله والی چې مسلمان ما خو تعالی درکړو تا په غیر د قسم نه تا په غیر د پولی برید نه بل سیز د پار راغسته او تا په غلطۍ کې روزه کې اورز نه راغسته او نور د قرآن ته چرته مخ کړه او تا په 24 غنټه کې قرآن له ټیم نو وستلې کته رب زه او مصروف او ما نن دا موبایل بم د قیامت پر زموږ او تاسو په خلاف گواہی کوي چې رب دروغ وای زما ټیم ور سره سهار پورې وای سری سترګې نه ولې گیمونه وای کول زما ټیم ور سره رب دروغ وای ستا کلام ته وزګار نو غره ښا ستا کلام ته فارغ نو نن د قرآن سره عشق شروع کړي دا وفادار کتاب غیرتی کتاب دی چا عمر سره عشق کړي ما تاسو ته مثالونه درکړ شپې ته ګورا میاشت ته ګورا خار ته ګورا فرشته ته ګورا چا ور سره هم تعلق راوستلې د غیرتی کتاب ول اعلی درجه ور کړی دي
اعلی مقام ته ور رسولې دي او ان شاء الله کتا دنیا کې ردی غیرتی کتاب دفاع وکړه درې کتاب د معلمین علما او دفاع وکړه زه خصوصا د یم طبقه ته ما خدا را د خپل ایمان سره لبي مکوي زګورما تا پټکه سپی ته په سر کړی ما تخکاری تا چې کوم دی نو تسبیح خر ته بغاړه کړي تا چې کوم دی درې علما رنگ رنگ توهین وکچا ول لکی استلی دومره توهین د علما او کوي چې د قیامت په ورځ باندې بیا هغه مطابق عذاب برداشت کول شي د خپل شپک پټه بدن ته لګورا د شپک پټه بدن ته ګورا چې د غرمې په ټیم کې یو من پیټ نشم پرې چای باندې وړې دا دومره لوی د جرم دا غر په سر باندې وړم دومره پیټي هغه چتوي چې د قیامت په غونډو باندې بیا کم اس کم خېجول شي دومره پیټ او چتوي چې د خپل برداشت نه بهر نه غره د قبر کې کم اس کم چې کم دین بیا تحمل کول شي التبیر بیا اخلاصي غره سوک نه خدا را د قرآن سره شک شروع کړي د قرآن د استادانو معلمین د خپل سر تاجونه وګڼي د طلبه د خپل سر تاجونه وګڼي په خدای قسم زکل کله سوچ کوم زم دا معاشره کم زه تور ورسیرا حیا ختم را حیا پرواز کړي ره ک زنانه ګوري او کناری نه ګوري حیات خیر آباد ویلې ده حیات مکمل طور باندې رخصت شوی بیا نظام برقرار دی نور یو ورځ چرته کې دا ونوي چې نه راخې جم پرې باغی قوم باندې باران چرته ورځ دا ونوي رب استا حکم دی خو پرې باغی خلکو باندې نه ورېګم زمکه چرته را نوي دی باغی قوم لا زغله نه راخې جوم چرته کې اسمان دا ونه چې پرې باغ قوم باندې چتکېږم نخکته په ور پرې وزم زه سوچ کله کله کوم رب دا چا د وجینا دا چا د وجینا معاشره خو دې حد ته رسېدلې ده چې ستا عذاب له کل عام چیلنجونه ورکوي رب دا ولې خو موږ دا نوراني چهرې وینې دا معصوم ماشومان ویلو درې فتنې په دور کې ردیو په سر باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا امامي وینو موږ دې نوجوان دا استادان او ماشومان بچی درې پر مخ باندې چې کم دی پیغمبر د سنت مونږ ته په نظر باندې راشي درې فتنې په دور کې درې قران د پاره ځان د جمعات کې دل چې کم دی نو بندیوان کړي کله چې مونږ ته په نظر باندې راشي کله چې مونږ ته هغه مرکز کې هغه سپینګری نوراني چهره په نظر باندې راشي چې الله د دین د پاره خپل سر موقف کړي خپل مال هم موقف کړي دنیا لګیا دا دا خوراک پسې ګرځي دنیا لګیا قسم قسم پروپاګاندا کوي نن چې هغه مونږ ته وینو زمونږ د زړه سوال داغه جواب په زبان حال درسي مجلسون راوخې دي زما بندا تا خو قتل چنور بغاوت نه کوي تا قتل سپومې بغاوت نه کوي تا وسمکه بغاوت نه کوي دا ګناګار انسان بیا هم د زمکه په مخ باندې مزه کوي دا چار سره دار دي ماشومان د علماء د سره وکړه چرته کې دا علماء زکل کله داوي ما تاسو به تر اوسه پورې تاسو دالي دلی چې عیسایانو خپل پادری راغسته او داغه ته خر تصویر لګولې لري تاسو عیسایانو په پادری پسې بد وای په خدای قسم داسې سل به یو کی هغه په پادری پسې تبد نشي ولې الان کې بدکار خلق ته هغه خراب خلق ته هغه پسې تاسو بد رد نشي وایي تاسو لاړ شئ هندستان ته ورشئ داغو چې کوم مذهبي رهنمای هغه پسې تاسو بد رد وای ک 15 منټ هم تاسو پر جسم سره د روح چې کوم دینو تعلق ولرنه ما قتل کړي 500 منټ کې دن ختمه ته زما په مذهبي رهنما پسې خبرې کې مسلمان تلک ځان ته سوچ وکړه تا کم کو تاهي پرې خودا تا سج کم دینو ولکړل نه خدا را ادا علماء طلباء خپل سر تاجونه وګړي درې عظیم کتاب سره چې کم دی هغه عشق شروع کړي دا خپل بچی دی کتاب ته چې کم دی نو کې نه وای لګ د حوصله ساچ کم دی نو دا واخلي الله دې موږ لا پرې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ د قران مجید مبلغین